په محرم کې مونږ چې جلسې کوو نو زمونږ غرض دا وي چې په دې ورځو کې حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ داغه تمام خاندان په کربلا کې شهید شوی او یزیدیان ور سره زیاته کړي او دا کړي په دې کې څوک جاړي څوک خپشي څوک سشي دا اوس زه تاسو نه یو تپوس کو چې یو سړی دی داغه دوه دشمنان یو دشمن مړ دی او یو دشمن ژوند دی ما څه وویل یو دشمن مړ دی او یوی ژوند دی اوس دا سړی که د سړي زوی یو خدا چې د خر زوی که دا سړی د سړي زوی وي نو دی بزي د مړ دشمن قبر به په کوتکو وهي او که د ژوندي دشمن پسې به ګرځي د ده د مردارولو کوشش به کوي په دې خو پوه شوي چې بای مړ دشمن پسې څوک نه ګرځي خدایم خوار نه کار قلو کوي د دې ژوندي دشمن علاج به سوچ کې چې دې ظالم سره به زه څه چل کوم د یزید او د امام حسین جګړه د پاکستان غوندې په کورسای وه او که په دین وه پاکستان کې خو جګړې د کورسۍ دي کنه خو ته کوش او ټټو مال راځي کبله جګړه پکې شته په 43 کال کې د پاکستان د لیډرانو او د حکومت جګړه په دی وی چې ته کوش او ټټو مال راځي په بل څه نه او کني تاسو قمقل خو نه او نم خکر شوی دی پوهېږئ هماغه خلک یې چې په دې بالا ماڼۍ په سړک باندې ما خو ستا سهار څه لیدلي پرون تاسو د ډاکټر فدا حسین د دکان مخې ته سړک وګورئ دغه بورډ ګیم چې دلته لګوله دې ته څومره ګټ شوي وي څومره ګټ شوي وي ورشي دا برک سپوي اوس کنه په لاره څوک تېرېدی شي یو څو ورځې هلاله مرداري وکړه زموږ مخې ته یې مرداري واچوله او څه چلو بجټ ختمېږي بجټ بجټ دی نور دی خوا نشته هغه ورځ مې یو جلسه کې وی مالک یاره خوس ګډې وډې مې خولې نه وځي دې قوم کې عقل نشته دا به خدای تباه کوي دا به خدای نور غر کوي پرون په بجټ کې در باندې آسماني تندرونه نازل شو نن در باندې وګوره غوړي کم نرخ ته ورسېده اوړه کم نرخ ته ورسېده دالونه کم نرخ ته ورسېده نن بیا نن در باندې بل قهر نازلو چابړو والا باندې مجسټریټ راغی او پولیس ور سره دی نو چې ور سره 200 روپۍ نه وای چابړو والا د بل نه قرض واغستې وغلی ور نازل در باندې کنه پتاسو دی یهودو کار شو فباؤوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مهین پرونه زخم بدی جوړ نه یا بسټي نن بدر کې بل سورې وشي سبا بدر کې بل سورې کیږي بل سبا بدر کې بل سورې کیږي بل سبا بدر کې بل سورې کم قوم کې چې هوش نو قوم د قوم خدای تبارک کم قوم کې چې جوش قوم تباش غرق
د یونس علیہ السلام قوم لږ هوش وکړو چې غرقېږو راټول شي چې خدای ته رجوع شو. جوش پریخو هوش وکړو چې هوش وکړو الله ته زاری وکړه راغله عذاب ته واپس لاړو. راغله عذاب ته واپس لاړو. تاسو د سوډا واټر بوتل یې جوش درکې دی هوش درکې نشته. کم یو چې درکې راشي لیډر دی بس هغه به ګډي په دې ډب نه چې دا ډبې د چا دی کم مداري دی. نو بیزو میلو په دې پوهېږي چې دا مداري زما د ترور زوی دی؟ نه خبرې کوئ د زر بس کوم. بیزو میلو په دې پوهېږي چې دا هغه مداري دی چې زما د ترور زوی دی؟ خو بیزو میلو دا پوهېږي چې بھائی ډب ډب آواز چا وکړو نو ګډېږه ګډېږه. نو دې قوم ته خو چې د چا ډب ډبې په لاس کې او ورته راپاسېده بدا ورته په ګډېږه. که څوک د پیرۍ په جامه کې راووتو چرړي میرړي په سارو تړلي چې ګوري صاحب دغسې شیخان میخان به ورسره یې هغوی به هم شین دغه پسه ته ودرېږه پسه دغسې شنه ټوټه به وتړي هغه به یې دغه یي چیلې یي. اوس دا په دې ډب نه دی چې دی د غلو ډب کې څه شته هم که نه. دنیا ورپسې سواد ته تللی وم. سواد ویل دلته یو بزرګ دی مال راځئ چې ورشو. چې ورلو صاحبه دغسې شیخان یې راووته مالټې یې راوړې او صاحبه کینوان مینوان چې ګورو حضرت ډېر لیټ راووت. ما ته وایي چې یاره تاسو خو ډېر وخت تېر کو خو مالک خدای سره په ټلیفون خبرې کوي. ما ته وایي اوس ته ورشه د هغه زرګونه مریدان دي په ماشوګګر کې پته ده درته هغه هم په ټلیفون خدای سره خبرې به کوي. نو کوم قوم چې دومره بې ضمیره هغه ډاکټر صاحب د امام حسین په شهادت څه پوهېږي او شهید څه ته وایي او باره وفات څه ته وایي او محرم والله که په شد بود دي په دې پوهېږي چې بالا ماڼۍ کې وي سی آر او ټلویزیون په اوږه ایښی او د شپې بلو پرنټ چلولو ته کور ته وړي نو چې زما طرف ته راشي نو دا سومبی زما طرف ته کي او مخه خپله په دې پوهېږي. په دې ټولو ارامتوبونه دا قوم پوهېږي. اوس دا ظلم د چا دی په دې ملک کې؟ دا د چا دی؟ نن د قوم نوجوان طبقه د ملا زوی ته بچ نه دی، د پیر زوی ته بچ نه دی، د سید زوی ته بچ نه دی، د میا زوی ته بچ نه دی. قوم د قوم تباہ و برباد. هر بازار وګوره د ډمتوب او د کنجرتوب مرکز. دا چا کړي؟ دا تاسو کړي. دا تاسو نن ته وایې په پېښور کې لګیا یې شیعه داسې دي شیعه داسې دي شیعه داسې دي شیعه داسې دي. ته ورشه د ایران شیعه وګوره. تاسو له شرم پکار دی پاکستانیانو. ټول پاکستان ته شرم او لعنت پکار. ورشه په ایران کې د سلو کالو په بوډا باندې ټول قوم متفق شو. ټول قوم او هغه انقلاب په ایران کې راوستو. هغه انقلاب چې په دنیا کې مثال نشته. هغه ایرانی ښځې چې یورپ یې شرمولو. ورشه نن د ایران ښځه ته بربنډه وګوره. ستا په د یونیورسټۍ کې دي
تیورانای جنکای وګوره سر نه تر خپو پورې په جلباب کې پټي او ستا جنکای مو ګوره په دغه ځای کې روانې څنګه او دا لونډان ورته ناست دي دننه ورشئ هغه مو ګورئ تاسو له د هغې نه هم غیرت نه درځي زمونږ د دې بالا ماڼۍ یو ډاکټر دی په ډیپوټیشن باندې تللی و ایران ته د نیانو په دکان کې سرکاري آرډر لګېدلی دی چې کوم نئی ګیره کله کړه لاس ته غوڅ کړي نئی به ګیره نه کړي که څوک کړي په خپله به کوي صدر به بې ګیرې نه وزیر اعظم به بې ګیرې نه وزیران به بې ګیرې نه صدر او وزیر اعظم به د جمعې خطبه ورکوي زمونږ صدر هم وګوره او وزیر اعظم هم وګوره هر اکمال کړي شرم پکار سحیا پکار نن ستا ملک د کنجرتوب او د ډمتوب ډیپو دی ټول ملک وړولی د ورکوټو کنجرتوب ډیپوان جوړ کړي دي او لوی د لویو د کنجرتوب ډیپوان جوړ کړي دي نشترحال عبدالرب نشتر خو ډېر نیک سړی و د هغه نامه یې په ډمتوب خانه باندې ایښې ده ورشئ حسن ګړی سره وګورئ چې کوم هغه فوجي فاونډیشن جوړ دی په هغې کې سالي ما له ټلیفون کوئ جی هلته ډېر خراب کار دی زه څه وکړم چې خراب کار دی چا چاته ګډېدې هغه پسې ځه که نه زه خو نه الیکشن ته ولاړ یم نه ووټ د دې قوم علم نه د دې قوم مشري کوم یو د جمعې مونځ دی هغه هم تیار یم پرېښودو ته ورته تاسو خیال راغی دا قوم زه هغه مشري د دې ملک کول غواړم هغه مشري چې د پاکستان فل پاور زما په لاس کې راشي زه به بیا هغه خلق پرېږدم ژوندي چې همکو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ستا دې 9000 او 10000 جریب ځمکه او ماله دې د 3 مرلو کور نه تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم په خدای قسم چې زه د دوی نه سرمنې وباسم او غریبانو ته ورواغلم بیا هغه جایداد والا به هم پرېږدم چې د چا جایداد د ډمتوب ډیپو وي او د کنجرتوب ډیپو وي نن جایداد والا ته یو غریب سړی راغی چې جی چابړی پکې لګوم هغه له په کرایي نه ورکوي او میوزک سنټر والا راغی چې زه به پکې دننه مور ګډوم هغه له ورکوي په کرایي بیا هغه میوزک سنټر والا چې ونیوی شي په بلو پرنټ چلولو باندې بیا زمونږ د علاقې معززین ورځي او شپارسې کوي او راخلاصوي داسې ده که نه ده جی سم پکې نو هسې هلکان ناست وو د هلکانو د مور سره خبرې کولي که د ښځې سره یې کولي عزیزانو ته یزید جاړي شیعګانو د خدای کور ران کی یزید سکینه دانه بیرده ملائنه چاړو والی برت داسې ځان ووهل چې سنبیخ هم یزید ظالمو مړ شو د امام حسین او د یزید جګړه په څه وه په قرآن وا په دین وا امام حسین وی چې یزید زه ستا په لاس بیعت ځکه نه کوم چې ته د هغه قانون خلاف چې کوم قانون زما په نیکه نازل شوی چې هغه قرآن نو زه
سر بخپل پریکم خستا پلاس به بیعت نک. نو امام حسین جګړه د قران د پاره کړې وکړه، جګړه وکړه، ځان په قربان کا، لیکن د یزید پلاس کې لاس کې نه خو. یزید مرشو، امام حسین جنت تلاړو. هغه یو بزرګ وی چې ان فی الجنت نهرا من لبن، ان فی الجنت نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن. ان فی الجنت نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن. په جنت کې یو نهر دی د پيو، چالا لعلی وحسین وحسن، د علی او د حسن او د حسین لپاره. سیدا شباب اهل الجنه، امام حسن او حسین د جنتیانو د زلمو سرداران دي. بی بی فاطمه د حسنین مور ده. فتم عربی لغت کی پوهیږئ څه ته وایي؟ فتم طالب در ترا کې نخ کاری وای لکه ختم څه کوي نیز ځواني مرګ. فتم په عربي لغت کې مور چې بچی د پيو نه منې کوي دې ته فتم وایي. څه ورته وایي؟ فتم. دا لوی لوی خولې او ښځه وایي خپله ښځه به خدای دې غر که په دا غټه تنه. فتم هغې ته څه وایي؟ فتم. مور چې بچی د تینه پرې کوي دې ته فتم وایي. رکاول بی بی فاطمه باندې نامه پیغمبر فاطمه او ځکه ایښې وه چې دا به د پلار امت د جهنم د تلو نه روکاوی. تاسو خیال نو هغه بی بی فاطمه الله بدبخت قومه، بدبخت قومه او ظالم قومه. بی بی فاطمه د سطر دا عالم و د سطر چې وفات کېدا وصیت یو چې خبردار چې زما جنازه ګوره د ورځې اوچته نه کوي. زما جنازه به د شپې اوچته وي او بیا به زما په جنازه د پاسه ډولۍ جوړه کړي او څادرې به پې واچوئ. ولې بیبي وی اسې نه چې زما بدن پورې لګېدلې د کفن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري. د بیبي فاطمې د سطر دا عالم د خپلو ښځو ته ووایئ چې کورونو ته لاړ شئ چې بی بی فاطمه د حسنینو مور چې په محرم کې شهیدان شوي وو د هغې د سطر خو دا عالم و. ښځې دا تا سال جوړ کړی دی. لورې دا تا سال جوړ کړی دی. تاسو خو تباه یې. په خدای قسم چې د چا ښځه بربنډه ګرځي کاجی دیم کور وران دی که منځګزار دیم دغه پلار یې بیړي تباه ده. منځونه کم دي. تاسو ما ته وګورئ څوک چې منځونه در کې کوي لاس اوچت کړي پوره اوچت کړي پوره ټول منځګزار. ته خو وګورئ تا خو هلکه ما پسې مونځ کوې د جمعې د تکبیر تحریمه ته تحریمه ولې وایي؟ دا جواب وکړئ. اوس لاړې د کارغه غوندې کوس پاس شوې په شرف الدین استاد جماعت کې نو څه چل پوه نه شي. رحمان بابا په یو کنده کې پروت و
څوک ولا راغی داسې وخوځول. پخوا به سړی چې سم لاستونو یو لاس به داسې سر لاندې کو، یو به په دې سترګو کې خو نو اوده به شو. څوک ورته راغی داسې وخوځول. چې ویې خوځولو نو ورته ویل څه کوې دلته پروت. دی ورته وایي چې خبر نه یم چې راوستم لکه ما، خبر نه یم چې راوستم لکه ما، اوس مې کم طرف ته استوي چې دروما. د عاشق سړي واګي خو د معشوقې په لاس کې. نو خبر نه یم چې راوستم لکه ما، اوس مې کم طرف ته استوي چې دروما. دلته هم خبر نه یم چې د کم ځای نه راوستم، او دې ځای نه هم پته نه لګي چې کم طرف ته به مې استی. زما مثال وې داسې دی لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي، لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي، اس جوره لوړه نوي ور معلومه. ړوند د بل په اوږه لاس یې ښي روان، نو ړوند ته څه پته لګي چې په چړۍ مې خېږي او که په اترۍ مې کوزوي. مونږ داسې زمونږ منځونه داسې لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي، اس جوره لوړه نوي ور معلومه. تاسو وړاندې امام وی والا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تاسو ورپسې آمین. په دې پوه شو چې د امین تا ولې ووایي؟ د دې لفظ امین څه معنا ده؟ دا تحیاتو چې ته وایې دا څه؟ تېره جمعه کې مې وویل زمونږ منځونه چې دي د تیراوالو منځ دی. تیراوالو منځ پېژنئ؟ زه خپله افریدی یم که تیراوال در کې خفه کېږئ مه، خو یی داسې که نه. تیراوالو مونږ داسې الحمدلله رب العالمین، نه رحمان نه رحیم، نه رحمان نه رحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تاسو په زړه اومین مونږه پریدای چې بګتی اومین. ما خپل کلی کې یو بوډا نه تاسو کومه دا مونږ د الکتریک چې مونږ خراب، ما خراب خبره نه ده لګي د الفاظ ټیک چې وورا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. کینی اوس درکې او را پاسون تاسو درکې را پاسون درکې تاسو ټول داسې د منځ الفاظ نه درځي. بیا درکې د کرۍ ټټوان خوشي شوي دي. کم خلک چې ستاسو د منځونو اصلاح کوي، منځونه درکې صحیح کوي، هغې خلکو ته وایي دا د امریکې ایجنټان دي. دوی له د امریکې نه پیسې راځي. ما وی که ما له امریکا پیسې راولیږي چې مولانا صاحب ته د اسلام منځونه خلکو له صحیح کا، زه خو به د صدر بوش شکریه ما ادا کړم. د پوډرو د شرابو او د جوارای پیسې ستا په لنګر کې په لنګر پخیږي، هغه پاک شو. زه چې خپله روټۍ خورم او د خلکو ته د دین اصلاح کوم، ماله د امریکې پیسې راځي. نو عزیزانو عرض میں داو
چې یو قوم د قوم داسې وي چې هغې کې منځګزاره طبقه هغه دومره هم نه پوهېږي چې زه الله اکبر وایم دې ته تکبیر تحریمه ولې وایي. یو خبره ما چرته کړې وه پخوا چې ابراهیم علیه السلام چې قرباني وکړه نو د هغه ګډورې غوښې چا وخوړ. د لندن او د امریکې نه خطونه راله چې هغه غوښې چا وخوړ. مونږ خو غرق شوه کیسټ کې اورو پوهېږو نه چې هغه غوښې چا وخوړ. اکوړي کې مفتی فرید صاحب دی الله ژوندی لري هغه نه پوښتنې چې ډېرې شوي دي نو هغه ورته ویل هغه غوښې بجلیګر ملا و. دا څه په غضب زه واړولم دې خطونه راځي چې هغه غوښې چا وخوړ. نو د غوښو غم در سره او دا غم نشته چې دې ته تکبیر تحریمه ولې وایي. بیا په دې فلسفه دې ځان نه دی پوه کړی چې زه په مونځ کې ودرېږم او الله اکبر کوم دا لاسونه ولې تړم. دا ولې ځکه چې د خدای خو په هر شي کې یو خاص کاریګري وي، په هر شي کې یو خاص راز. والله العظیم چې په دې کې هم د خدای راز دی چې ما ته وایي چې لاسونه به تړې نو ما ته به ودرېږي تړې به د دې راز څه دی؟ د دې راز دا دی چې البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزد مو زنجیر ما وی زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشان دی زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشان دی لیکن چونکہ ما دزد مو زنجیر ما لیکن زخو غلم نو ما د پاره بدا زلف زنجیرونه جوړ شي زب پاغه زنجیرونه تړلې خدای ته پیش دی کی فلسفه دا چه پروردگارا سکارونه چې په دنیا کې په ما حلالو خدای هغه ټول می پزان حرام کړو تا ته ودرېدما. دې ته تکبیر تحریمه ولی سکو هر څه می خبر حلال وي حرام می خوراک حلال و حرام می الیک سلیک حلال و حرام می بل خواکته حلال و حرام می تا ته اوس ودرېدم درته څنګه اتکړای می پخپل ځان توا چولې ځان می پات کړو کې بند کو مجرم درته ودرېدم زه مجرم نو داسې به نه ودرېږي داسې به نه ودرېږي کله په یو خوا کله دلته ګوره د جومات کې تماشې کوی ما کړي زه خو دلې وړوکی لوی شوی کله به سپېږمه کې ګوتې وایي کله به څه چل کړي کله مجسټریټ ته دي چې پیشي وي ستاسو خو ډېرې شوي شوي دي که نه مجسټریټ ته چې ورننوځي داسې چل کې داسې به وکړي اوس هغه مجسټریټ چې خو ستا غوندې یو لغرګوټی ناست دي که نه څه اسمان نه خو نه را پرېوت هلکه مجسټریټ هم پرېږدي دا لنډه تاڼه وګورئ دغه ځای چې مرزا صاحب دې وغواړي چې ورننوځي څه وخت السلام علیکم جی هغه داسې چل کړي کدي جی تاسو جواب کړی داسې م ګوت خو د بالا ماڼۍ پړانګان لیدلي دي که نه ما لیدلي دي تاسو جی جواب کړی کېناسته ولاړ یې که نه نو ته چې د تاڼې مرزا ته یا یو تاڼېدار ته یا یو مجسټریټ ته په کلنکارۍ نشې ودرېدی نو د کائنات مالک ته چې ته ولاړې نو هلته چې کلنکاري کوي
التخبد سے ولاړی چه پروردگارا اتکڑائی میزان توا چولی ارسمی پزان حرام کو مجرم در تا ولاړی ما او سوے سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم پدی سبحانک اللہم ځان ته یو دا سبحانک اللہم په اصل کیو سبحانک یا اللہ اصل کې څنګه سبحانک یا ایک مړه ماته ګوره دی خپل پیسو پسې چې کیسټ خرڅ مې تزوانی مر ماته ګوره داس د کپدې تندر پریوزه کیسټ ومار دی خو دنیا تباہ سبحانک اللہم پس کې څنګه سبحانک یا اللہ اس قانون دا عربی دا دے چې یہ لڑکے نو داغه په بدل کې باخر کې نیم راوړي خو میم به شد والا راوړي که قران چا ویلی نو زوار زیر پیر غړندوي وقف شد مد دا ټول په قران کې شته کا یہ چې لري کې نو داغه په بدل کې به میم راوړي خو هغه میم به شد والا راوړي اوس ګوره د سبحانک اللہم کی چې اصل کی یا اللہ سبحانک یا اللہ نو یہ لرے کرا چې یہ لرے کرا نو سبحانک اللہم کلہم دغه هم کی نیم دای د یہ په بدل کې راوړی ترجمه یې څه شو ترجمه یې دا شو چاولی دا مانا وا چې سودری دم درته یا اللہ مجرم سبحانک یا اللہ پاکی دا تا لرا اے خدایا بدم رمانا ہے اس چی یہ دی لرک راو آخر کی دی میم روڑو اسے چا ترجمہ شوا اسے دا شوا چی سبحانک اللہم پاکی دا تا لرا اے دا ټولو صفتنو مالک خدایا نو یہ چې و خوند ډیرو که یہ چې لري شو خوند ډیر ٹھیک شو پاکی دا تعالی را اید ټول صفاتونو مالک خدایا یعنی دا میم چې ده دا مستجمع ده ټول صفاتو د پروردگار عالم ټول صفات نو دی میم پس زمونږ یو استاد محترم یو دو شعر ویلی چې دی میم خو څه لوی کمالو اے د ټولو صفتونو مالک خدای نو د میم کا خیالو کې داسې سترګه ده او لاندې خپه ده نو وای میم د خپې نه دی قربان شما میم د خپې دی قربان شم مالا دی آسان کړه د جانان سخت منزلونه زب د یار په ټولو صفاتونو را جمع کولو پسې چرته ګرځېدم میم استاخ کې نه قربان شم چې تر علی زما د یار ټول صفاتونه دي زما پړه کې روان بیا د میم سترګه د کدي خیال کړی وای میم د سترګې دی لوګه شمع میم د سترګې دی لوګه شمع ما در کی اولی د جانان ټول صفاتنا مجرم مدربی سبحانک اللہم بیا ورپسې الحمدللہ رب العالمین الحمد لفظ حمد استد سپوی چې لفظ حمد څه ته وایي
په عربي کې د چا صفت کولو دپاره د لفظ حمد نه اوچت لفظ بل نشته، بل نشته. اوس دا دومره اوچت صفت الله د خپل ځان دپاره ولې غوره کړ؟ که خیال وکړي همیشه دپاره صفت د حسن کېږي. د څه شي کېږي؟ حسن څه ته وایي؟ نه نه سم ووایي، ټول ووایي چې کم کم ځای ښایسته وي. واه واه هغه تم ښایست وایي چې کومې سترګې په رنجو جوړې شي، هغې تم ښایست وایي چې کوم خال د رنګ والی شوي، هغې تم ښایست وایي چې کومه سرخي د رنګ لګېدلي، هغې ته ښایست وایي. لب لالے خطو مشکین بتا راز ور حسن است، لب لالے خطو مشکین بتا راز ور حسن است، بنازم دلبری خود را کے حسنش کی و آدارد. وی د دنیا د معشوقو حسن در امداس بازار د سرخی لگی دلی پنوکنو پالش در امداس داغا بلا پیٹی لگولی یا دمرا گندی چی ٹک یاد مینہ بازار. اس زناس پکم معشوقے کو وی بنازم دل بری خود را کہ حسنش ای و آدارد. وی زپاغا معشوقے ناس کوم چی د دنیا و دا آخرت حسن دوارا لری. اڅوک دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا غوندی حسین جمیل بڅوک پیدا شي قرآن کې وګورئ هغه مخ دی چې په کوم مخ خدای قسم خوري چا بلا څنګه مخي کوم مخ چې په خدای قسم خوري. والضحى والليل إذا سجى ومن الناس من فسر بوجه النبي والليل إذا سجى بشعر النبي. والضحى قسم دی زما د خپلی مخاوند استا په دی خپلی مخ باندې. والليل إذا سجى او قسم دی زما ستا په دی تور زلفو چې پوګوي خوري کې او تیار جوړ کی. هم څه مخ هغه دی نن دې پلیتو مخونو مونږ نه څه جوړ کړي. تاسو په ایمان وای چې په دې حکومت کې وګورئ د دې وزیرانو د دوانو مخ شته. ای تاسو خدای ټول ځواني مرګان ټول ورته ټوکرای ټوکرای کیږي کنه د چا پوزي پیتی دی او د چا سپېګمې ارتی دی او خو د چا غوږ بونډې دی د دوانو مخ پکې نشته. نواز شریف ته وګوره خریټې خریټې بکیږي هغه لا څه بله بلا ده. تاسو خیال دوانو زما څه کار دی چې زه به تا ته زمبی زمبی کېږم او ستا لاس ته به زه مبارک وایم. کم لاس چې شپه ورځ په پلیتو کې مبتلا وي هغه لاس ته به زه مبارک وایم. تاسو وایي دا هغه ملک حکومت به زه دړنه ومنم چې په کوم ملک کې تر اوسه پورې د پیرنګي قانون دی. پرون فیصله شوې ده
چې په دې ملک کې به خزم ډیپټي کمشنران مالوا و بیا به څه خزبم پکې مجسټریټان خزه خو ایجوکیشن ډایرکټر هم راوستي و د محکمه تعلیم ایجوکیشن ډایرکټر اوس بیا خزه راوړي دا لویګری مليان مم ورځي ورته بناستي چې قربان دې شمه خزه ټلیفون ایکسچینج کی جنکای کینولی دی ورسره پریټران الکان ناست 1718 ډایل کا رنگ بزی اوچتای دینا التغی د کونتر غوندې خلی ور کړی کستا ټلیفون اوچت خبیا چې درته نمبر وای نو د جنې आवाज اوس ما غوندې سړی خو وګونه هم درانی 30 کیا بند تملک دا وطن نو عزیزانو یزید لاړو د امام حسین دشمنو سزا ته ورسېدو امام حسین په ځان قربان کو جنت ته ورسېدو اوس نن د امام حسین لوی دشمن څوک دی نن د امام حسین لوی دشمن هغه څوک دی چې څوک په دې من کې قرآني نظام نه راوړي لوی دشمن هغه نو مونږ ته جګړه اوس دی وخت کې یا یادول د یزید په کار دی او کجې دی وخت کې جګړه موجوده حکومت سره په کار چې ته ولې په دې ملک اسلامي نظام نه راولي بیا تاسو دا پیرنګي ورکول ول دا نن چې په حکومت کې مرګري یې نو دا پیرنګیان هم د دې ملک نه شړل ول پیرنګي کچیو او د لاډ میکاله قانون چې دی پاک دی چې تر اوسه پورې په پاکستان کې پروت نن ستا ټول ملک غل دی ټول ملک ستا ټول ملک زناکار دی ستا ټول ملک شرابي دی تاسو راشئ چې زه درته وښیم چې د بار ملکونو ته د ایروین لیګي په کومه طریقه اوس لوډ سپیکر دی دا بل جنجال لاندې پروت دی ښځې بیا اوري ا طریقه درته اوس ویلی نه شم ځان لمانه تپوس وکړئ چې کومې حربي دي چې دې خلکو هغې دپاره استعمال کړي او بیا یې وړي څوک زه یې وړم غریب سړی وړي دا سرمایهداري وړي دا غټایټي وړي د دې لینکونه دي د دې تعلقات دي د دې روابط دي انګلند سره دي جرمني سره دي امریکې سره دي سعودي عرب یو پاک ملک دی هلته هم دا مرداري بتلل شروع کړي دا قوم دا خو ما درته وایي یو داسې قوت لاس کې غواړه چې په دې ملک کې پار شرط مړی ځوړند مړی او ور سړی تیریږي بورډ ور سره لګېدلی چې دې آرامي دا کار کول ته په ایمان یې وایه چې ته یې وګورې ړه به دې وبوږنېږي که نه او هغه ګناه ته به بیا ور تېر شي یو سړي نه لاس غوڅوم لاس چې داسې ویې ګوره پکې دې ځای پورې تړلی هسې هلکه دا ونې وې غلا مې کړې وه لاسونه به دې ورپي که نه ته به غلا له بیا نږدې شي اوس خو غلي نیولی نه وي سبا له چې دی وکیل ورته وایي جي دا دفعه بیلیبل ده دا بیلیبل دفعه ده قابل ضمانت ده هغه سبا راوځي د هغې نه زیات توکړي برید ګرځي تاسو خیال راغی ایس مجرم ته د خپل جرم سزا نشته ستا په ملک بدامني ځکه ده کم ملکونو کې چې د جرایمو سزا ده ورشه په هغه ملک کې سر زر په لاس کې ګرځوه تا ته خو دې څوک پورته وګوري ستا ملک کې قانون چرته دی قانون چرته سزا چرته
خزا چانه تخته و سزا نشتا، لور چانه تخته و سزا نشتا، زوی چانه تخته و سزا نشتا، سړی تخته و سزا نشتا، موټر تخته و سزا نشتا. بارګیننګ لګېدلې ده صاحب، دومره راوړه بیا سړی بوزه، دومره راوړه بیا دا ستاسو مل. دې د پاسه تاسو دی حکومت خلک چې راشي ته چې ورته زمبۍ زمبۍ کېږي دا کوي پټوغه کیو د غوړو ټیم 400 نه خدای دې په 400 دا چې چا په 400 کړی دی هم ستا د ملک وزیر دی. ما ته خلک وایي شمع غوړي که ما زه د شمع سینما غم کوم که د شمع غوړو غم. हाँ खजावा एक औरत थी, उसकी बच्ची मर गई थी। उससे पहले उसकी मां मर गई थी, बाप मर गया था, भाई मर गया था, ये तो वो बच्ची के ऊपर वो रो रही थी। जब रो रही थी तो वो कहती है अपनी जुबान में, या इस बिल्डिंग के पीछे एक मोहल्ला है, हम यहां आए, इस मोहल्ले के बाद। तो वो औरत कहती है कि बचड़ी में किस किस नू रोवा, दा गंदू दफे का, बचड़ी में किस किस नू रोवा, मां नू रोवा के प्यो नू रोवा के पिरावा नू रोवा के बचड़ी तनू रोवा। टके याद की, बचड़ी में किस किस नू रोवा, मां नू रोवा के प्यो नू रोवा के पिरावा नू रोवा के बचड़ी तनू रोवा। उस बिजलीगर मुला बकम कम गम जाड़ी, निश्तर हाल उजाड़ी, का फौजी फाउंडेशन उजाड़ी, का शमा गड़ी उजाड़ी, का शमा सनेमा उजाड़ी। शमा सनेमा खुद माबद खान से जुमात ते गेला को सुकनीस देने की वर्त ले आखो जुमात ते बिया वल्लाह पदे सनेमा गानो के बस्ती गर्जे दे कदा दउस कौम न वर्त ले। ठीक शो कदा द सुटमारे जामन न वर्त ले, दा द सुटमारे जामन न वर्त लेनो पदे सनेमा गानो के बस्ती गर्जे दे, कदा द सुटमारे जामन न वर्त लेनो दे सनेमा गानो टिकटू न ब्लैक बांधे वाले खरसे दे। ځوان الک به مانه په بیلیټ کې نه نوځي چې زه دې بیتی کوم او کنه، ځوان الک به مانه په ویډیو گیم کې نه نوځي، ځوان الک به مانه په میوزیک سنټر کې نه نوځي. خو پانی بھی پلیت تے مردہ بھی کافر. بھئی یہ مردے کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ یہ پانی تو ٹھیک نہیں تھا، انہیں پلیت تھا. اگر پانی پلیت تھا تو مردہ بھی کافر ہے. بلا پا نو پانی بھی پلیت اور مردہ بھی کافر. گناہ دے قوم دا ټول قوم تړونو کی او اتفاق کی چې بایکاټ ته نه بزو دې زیاته. ته وګوره چې د دې مالدارو سرمایدارو کورونه ورانی کی کنه ورانی. ستا مورې په سټو غټی ته بایسکوپ لایو سي، مور دې پردای جامې ویندي ته په سینما وګوري. تاسو له شرم نه درځي؟ بیا روزګار وګوره، ایم اے او بی اے او ایم اے سی کړی دا، ایم اے سی هغه ته جونیئر کلرکی نه ملاوي. اوس ماښام هم یو هلک راغی وایي جی منسټر راته لیکلي دي خو چې هغه سیکرټري صاحب ته وایي منسټر لیکلي، منسټرانې لیکي ایشو پلیز ریکومینډډ پلیز وای پلیز پلیز. دا ټکه زده کړئ د وزیرانو ته یې وایي ښه او خولې م تڼاکې شه دا ستاسو د لاسه شوي.
پلیز ریکمینډډ. نو ما ته راشي چې وزیر لیکلی دي خو چې ته ډایرکټر ته وې مالداس چلو که چې وزیر بوزه په مور دې سور کا او ګرځوی ته اوس په ماټې پر خرڅې خدای دې کور رانکړي چې وزیر کړي دي خواشتي ورته وایه ما ته داسې غوندې وایي ته بجلیګر ملا ته چل خی د ګډې زویه ما ته چل او چې د وزیر لیکلي زه ډایرکټر ته ورستا کار وشي نو ته به ما ته هلکه کار دې او چې وزیر صاحب لیکلي زما په تا څه احسان شه ما له په سپین کاغذ لیکلي راوړه د وزیرانو په لیکلو زه توکان هم نه توکم. پلیز ریکمینډډ سټرانګلی ریکمینډډ. چې هغه افسر ته یو سي هغه هلته لړکي ته یو لیکي فایل لږ غیرت خو پیدا کړي دې وزیرانو ته ورشي چې کور عمران چې دا دې څه لیکي دی ډایرکټر خو یې نه مني ته خو پرون زما کوڅې ته راغلی وې او راته په کټ ناستې چې زه به یو ممبر دی زمونږ د دې وطن شاډن ته تللی نو شاډن کې خو دغه دي که نه ټول دا بزرګان دي نو هغه وایي چې اوهو ازمکه کې اوسېږئ مخ خړ پړ دی شاډن ډوب دی زمکه کې ازمکه کې اوسېږئ مخ خړ پړ دی. تاسو ما کامیاب کوم تاسو رنگ ته سور ټیپر پشان سورو کوم سور ټیپر او سور ټیپر نه سور ملی پشان سورو کوم ما کامیاب. دیکھو ګور کامیاب شو نه څوک ټیپر کو نه مولای کړه اوس چې زه څوک وګورم زه ورته یم چې وروره رنګ خو دې مغزې خړ دی مخ خړ پړ دی نه ټول عمر دا قوم په دې دوکه شوی ټول 43 کالو شو چې دا قوم د سړي بچی نه شو او دې سرمایهدارو په دې دروغو وعدو باندې دوکه نو تاسو د خدای سره پرېښوه او د بنده اسره م واغسته چې که دی وشو نو بزمانه د سرو مولی جوړی نو هغه وشو وزیرم شو دوران تیرم شو او تا نه مولی جوړ نه شو مغه د منګک رور وې خاورې کنه او خاورې دې په مغه شی کوي او در نه راتلو په وخت کې درته څه ویل مان پام کوه ما به دې ملګرو ته خبردار که دې دا ووایې چې زه به دا وکړم زه به سړک جوړ کړم زه به ویاړی زه به ټیوبیل وباسم زه به دا وکړم زه به دا وکړم دا دبی ہوئی زبان سره د خدایي دعوه ده څه شی ده دا د خدایي دعوه ده زه به دا وکړم دا زه ټکې صرف د خدای سره ښایي بنده به څه او زه به څه پرون تا ته ویلی شوي وو که نه چې د ډاکټر فدا حسین سرک به زټ ډاکټر صاحب هم پکې تلاوت کړی څه شو څه شو چې دیم لږ برابر دم پکې ویلي اولیا راغله اولیا اوس دوه ټوپونه پاکندو کې زه به دا ته څه شې ته څه یې یو بنګړو بار پروت وه ښځه ورته ناسته وه یو سپۍ وله لته ورکړه وی ترورې دا څه دي وی بچیه که یو لته دې بله ورکړه هېڅ هم نشته اوس تماشه کوئ ملک داسې داسې کېږي د پاکستان بیړی داسې په ګرداب کې ده داسې داسې به کېږي خو چې سهار را پاسئ او د تیراوالې ښځې خبره به یې زوی ته ورکو چې زوی ته ورکو منډې په بازار کې والی چې تورا کاټوخه بچای مې و چنجان ګانای مې لوس کې ویر کړی و رو پسې روان و خو چې ورستو مې وکاته های مې پر کور لکه د بېنظیرې په حکومت کې چې شل میاشتې تېرېدې چې سهار راپاسېدو های پر کور
دا سه وګورئ چې د شپې سم لږه سارا پاسي هاي به پر کوي یو جنډه په پاتې شي بل به کوزه شي اوس دوه لګېدلې دي کنه یو په پاتې شي بل به کوزه شي خبر اورئ کولو والا صرف اللہ